قرآن مجید کی اللہ جل جلالہ فرمائی ام دغ خلق مرتبہ ذکر کی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات کم خلق چھ اللہ پلار کی شہیدان شو دیتا مڑم وایا بل احیاء عند ربهم يرزقون بلکہ دا جوندی دی دا اللہ جل جلالہ دے طرفنا دیتا رزق ملاویگی حدیث مبارک کیم آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ دی کمی مرتبی ذکر کری دی بیاد قیامت پورس باندې چې د الله جل جلاله په دربار کې د کم چاہت اظهار کوي کم غوښتنه کوي کم سیز غواړي د کم سیز تمنا کوي دغه وایي چې الله مونږ ته بیا ژوند راکا چې ستا په لار کې شهیدان شو بیا راته ژوند راکا چې بیا شهیدان شو بیا ژوند راکا چې بیا شهیدان شو نن د دارالعلوم دیوبند د دارالعلوم حقانیه یو بل عظیم فرزند په دغه لړۍ کې شامل شو د شهادت یو جام نوش کو پسرو وینو کې الله جل جلاله مخ تلاړو او دارالعلوم حقانیه دارالعلوم دیوبند یو عظیم تاریخ لري دا د شهیدانو مین دي دین بالله شهیدان د الله جل جلاله دربار ته تللی دي او من که چرته کې لاړ شو محترمو نو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائل اگر کاش کہ میں بوڑھے اونٹ کی طرح اپنے بستر پہ نہ مرتا تحقیق وجہ داوا چې خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ د سلو نه سیوا جنگونو کی حصہ اغستی وا خو شهادت د الله د طرف نه لیکل شوی نو خپل به دغه چاهتو دا غوښتنه چې الله ما شهید کا خنان کمن افسوس کو افسوس په جدای باندې کو چې دومره په زرګونو طالبان د هغوی د علم نه محروم شو حدیثو کې راځي موت العالم موت العالم د عالم موت دا بیا د عالم موتی نو د هغه سره د هغه برکتونه لاړ شي هغه رحمتونه لاړ شي د هغه علم ور سره دفن شي الله جل جلاله دې د هغوی دا شهادت په خپل بارگاه کې قبول کی او موږ د الله جل جلاله د داسې سخت حادثاتونه د ظالم نه د ظلم نه د دشمن نه د کافر نه د مشرک نه د منافق نه محفوظ اوساتي ظاهري او باطن دشمن نه دی الله زمون ټول علماء کرام چې په کوم ځای کې د الله د دین خدمت کوي ټول دی الله جل جلاله محفوظ اوساتي هغوی سره چې کومه خلا راغله دا د الله جل جلاله په بهترینو افرادو باندې مکمل کی او د هغوی قبر دی اللہ جل جلالہ د جنت الفردوس اعلی مقامات وګرځي الله دی غنی کی رحمت کی او الله جل جلالہ د غی برکات د تمام دنیا علماء او طلباء سره شامل حال کی